مرض وفات کې چې حضور پاک وفات کیږي د ګل پرز وفات ته د زیارت پرز تقریر کړی دی جمعات ته او چې راوسته جمعات ته نو حضور پاک په خپله راتلیم نشو دوو کسو نیولی خپه وه پسې راښکې شوه د مټې ګوتې یې په ځمکه کرښه جوړه کړې سر یې تړلی و په څادر سر یې خوږېده په ممبر یې کېنو نو چې تقریر کې څه وایي الصلات یو د مونځ خیال ساتي دویم څه وایي دویمه موره ما ملکت ایمانکم چې څوک ستا د لاس لاندې دی د هغې به خیال ساتي غلام وینځه نوکر امسایه کلاسفور چې ستا لاندې کوي خیال وساتي او بل څه وایي الا خبردار فاتقوا الله فی النساء الله نه ویریږئ الله نه ویریږئ د ښځو په حق کې ګورئ ښځو سره ظلمونه مه کوئ انهن دا عوان قیدیانې دي ستا لاسونو کې الا فاستوصوا بالنساء خیرا ښځو ته ښه خیر ورسوئ خیر ورته مه رسوئ دا خویونه په رالل په صحابو کې راشه وګورئ په مخ د ځمکه والله که د صحابو په شان انسان پیدا کړي د صحابیاتو د پیغمبر مبارک د زنانو د ښځو په شان خوی به په یو ښځه کې پیدا نه هغه زمانه کې چې کوم ګلان ماشومانو هغې کې چې کوم خویونه دا پیدا نه کړي صف کې ولاړ دی صف کې د جهاد صف دی صف نه غی غشې ورسره دی پخوا خو د خلکو اکثر کمیس بنو د کمیس په ځای به څادر په دې اوږو راچول لکه حج له چې لاړ شي عمرې له او هغه احرام د پس په اوږه راغی رسول الله مبارک سره غشې دی په خپل یې غشې هغه سر نه ونیو داسې را روان دی وایي دې سره ځان برابر کړي مخکې شه وروستو شه یو صحابي په دې خېټه غشې معمولي غوندې راښکلی شو خېټه یې خوږ کړې نه لږ غوندې راښکلی شو وی خېټه دې راله خوږ کړه صحابي وي الله رسوله خېټه دې خوږ کړه وایي هلکه ما خو قصدن نه ده خوږ کړې ښه خوږ شوه وایي زه به تا نه اوس بدله صحابه وی لکه ته مسلمان یې منافق یې که ته صحابي یې مسلمان څه کوې د پیغمبر او موږ خو پیغمبر ویلي چې څوک سره څه وکړي هغه به کوې ما له خېټه خو کړې ده زه به په دې غشي د خېټه زر که بل سړی خلا تا په ما ایمان دی یو ته ما ته او ته ما خېټه او ما قصدن خو نه دي کړې ورېږه چې ښه برابر کړم مرګ نه نه رسول الله مبارک زر لمن اوچته کړه وی روان دا غشې راکاږه بدل دې خپل واخله هغه ور منډه کړې او د رسول الله مبارک خېټې ښکلول شروع کړه اردت هذا یا رسول الله زه به ستا په خېټه کرښه راکاږم ما وی چې دا خېټه دې ښکاره شي یو بانه مې جوړه شي چې درته یې ښکل کړم